نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د عرش طرف ته مخ کې او داسې به ودرېږي او د خپل ګیره به په موټي کې داسې ونیسي. نبی علیہ السلام به ګیره مبارکه داسې په لاس کې ونیسي او د الله د عرش ته به ګوري. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي محبوبه ولې خفه یې؟ بس تمام محشر والا ګوري، تمام خلک ګوري. مخکني امتونه، وسني امتونه، یهود، نصارا، عیسایان، هندوان، مجوسیان، دا څومره کافر چې دي دا ټول به ګوري. الله تبارک وتعالی فرمایي محبوبه ولې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته فرمایي الله تا را سره وعده کړې وه الله تحزني فی امتی، زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کوم. الله دا وعده خو ما سره تا کړې ده. الله د دې نه بله رسوایي څنګه کیدی شي؟ زه فرشتو ته هم زما امتي دی مه بیایه او هغوی جهنم ته ورځئ. الله د دې نه بله غټه رسوایي کم نه کیدی شي. الله فرشتو ته وفرمایه ای فرشتو دا واپس کړي دا کس، دا زما د محبوب امتي دی واپس یې کړئ. فرشتې به یې واپس کړي را به یې ولي. الله تبارک وتعالی وفرمایي بیا ورله عمل وتلی، اعمال ولا بیا وتلی. چې اعمال یې تللی کېږي بیا دا ښه نیکۍ سپکې مونږ خو داسې حل دی که نه، بیا نیکۍ سپکې ګناهونه درانه، بیا نیکۍ سپکې شو ګناهونه درانه شو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انمیلې متعلق د ګوتې مطابق داسې یو کاغذ به راوالي او د دې امتي د نیکو تلې ته به یې داسې غلی ورته وکړي. چې ورته وکړي که نه د نیکو چابړې به دروند شي، د ګناهونو چابړې به سپک شي. आवाज به وشي د پلانکې زوی نن کامیاب شو، به داسې ناکامیابۍ سره چې نن نه بعد به ناکامه دی کامیاب شو. نن چې دا आवाज وشي الله تبارک وتعالی به حکم وکړي فرشتو ته انطلقوا دی بوځئ. الله چېرته یې بوځو؟ جنت ته یې بوځئ که نه. تاسو نه د نیکو چاپړې دروند شو، د ګناهونو چاپړې سپک شو، جنت ته یې بوځئ که نه. فرشتې به دی روان کړي جنت ته به یې بیایي. چې جنت ته بیایي دی فرشتو ته درخواست وکړي مالک پرېږدئ نه، مالک پرېږدئ زه د دې بنده نه تپوس وکړم دا څوک دی؟ دا څوک دی چې زما دپاره دومره غمجن دی؟ دا څوک دی؟ مالک پرېږدئ نه زه دې تپوس وکړم. فرشتې به یې وکړي تپوس. دی چې رامخامخ شي نبي علیه الصلوۃ والسلام ته داسې به ورته وګوري، داسې ورته ګوري وایي ما احسن وجهک ما احسن خلقک، و څومره ښایسته مخ دې دی، و الله څومره ښکلی پیدا کړی. من انت ته څوک یې دا خو راته ووایه که نه. څومره الله ښکلی پیدا کړی، څومره الله ښایسته مخ درکړی. من انت ته یې څوک چې زما دپاره دومره غمجن یې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایي انا نبیک، زه خو ستا نبي یم، تا لا زه نه یم پېژندلی، زه خو ستا پیغمبر